بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 40 نبوی کې دا شپږ دیرشم حدیث دی او امام نووي دا نقل کړی دی د امام مسلم حوالې سره. په دې کې هم زموږ جون سره متعلق ډېر څیزونه دي او هغه بنیادی اخلاق او عادتونه ښودلي دي چې په هغې باندې زموږ د مسلمانانو کورنۍ سمیدی شي، مینه او محبت پیدا کېدی شي، اتفاق او اتحاد هم پیدا کېدی شي. دا څیزونه په خولې نه پیدا کېږي بلکې دا عملی اقدام غواړي. که یو سړی ته ډېر خپل رور وایي خو د هغه څه حق نه ادا کوي نو په رور ویلو باندې څوک رور کېږي نه. مجموعي لحاظ سره زمونږ بنیادي کمزوري دغه ده چې مونږ خولې باندې اظهار کوو لیکن عمل څه نه زمونږ د ایمان هم دغه حال دی او زمونږ د عام همدردۍ یو بل سره د ورورولۍ هم دغه حال دی. یعنی صرف د خولې تر حده پورې مونږ لګیا یو، نه په زړه کې هغه شی وي، نه اخلاص موجودي او نه څه عملي اقدامي. دې وجې نه یو بل ته غل ښکاري او بل ته دشمن ښکاري. د حدیث په دې عمل وکړه. زمونږ طریقه دا ده چې مونږ ته د خپل پلار نیکه نه څه خبره پاتې شوې نو په هغې ټکلک ولاړ یو چې دا کار ځکه نه پرېږدم، دا خبره ځکه نه پرېږدم چې زما والد صاحب ماته کوله یا زما استاذ ماته کوله یا زما د پیر گفت دی. هغې ټولو څیزونو له مونږ اهمیت ورکړو او په کار دی چې ورم کړی شي. کوم چې د شریعت خلاف نه وي نو هغې له اهمیت ورکول پکار دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه خبرې کوي نو موږ ته ښودلی کېږي دا چې دا زموږ دپاره نه دی. ولې هغه زموږ رسول نه دی؟ ولې موږ د هغه امتیان نه یو؟ او چې هغه کومه خبره کړې نو آیا هغه د الله نماینده نه دی؟ هغه خبره د الله نه وي؟ دې پهلوګانو باندې په دې سوچ پکار دی چې دا زما د نبي صلی الله علیه وسلم فرمان دی او د دې منل او په دې عمل کول په ما فرض دی. دا چا دپاره نه وي، دا ټولو مسلمانانو دپاره وي. سیدنا ابو هریره نقل گئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. چا چې لرې که د یو مسلمان نه څه تکلیف څوک لرې کولی نشي، الله یې لرګوي. یو سړی مړ شوی دی او نور خلک د هغه وارثانو له ځي نو ستا په خیال دا مړ را ژوندی کېدی شي؟ دی نشي را ژوندی کېدی، خو چا ته چې تکلیف شوی دی د هغه اوښکې لږې وچې شي، هغه ته یو ډاډ ورسي چې زما هم څه ملګري شته دی او زما په تکلیف کې ما سره شریک دی. تکالیف چې راشي په مسلمانانو پکار دی چې نور د هغه تپوس وکړي، پوښتنه وکړي، خواله لړ شي. والله بیمار دی بالفرض
څوک مړ شوي دي څاروی مړ شوی دی نور څه تکلیف راغلی دی پکار دا چې انسان جمع شي هغه خواته او د هغې په ازاله کې د هغې په لرې کولو کې کوشش وکړي بعضې تکالیف انسان لرې کول هم شي د پیسو ضرورت دی چاته نو یو انسان هغه له پیسې ورکړي په تکلیف به د هغه ځایل شي د دې فایده به صحیح زمونږ خو هر څه د عدل بدل دي که نه که ما چا سره ښه کړي نو ما سره به هغه ښه وکړي خو که زه چا سره ښه ونه کړم نو معاشره دا نه کوي چې دا سړی بد اخلاقه دی اوس کمزوری شوی دی راځئ چې ښه ورسره وکړو زمونږ هر څه د عدل بدل دي او د عدل بدل دا عمل دی ته ریا وایي دا اخلاص نه دی په دې الله اجر نه ورکوي یو سړي سره چې نیکي کوي نو په دې بنیاد کې چې دی به ماله بدل نه راکوي د دې عوض د دې بدل ان اجري الا علی الله زما اجر الله باندې نو دا یو قوم په حیثیت زمونږ ذهنیت ټول تباه دی مونږ خو سلام هم هغه چاته کوو چې مونږ ته سلام کوي څوک چې مونږ ته سلام نه کوي نو مونږ وایو پرېږدی مړه دی له چا نه کوي زه یې ولې وکړم مطلب دا دی چې دا ټول قوم مجرم دی دا بد اخلاقه قوم دی خوش اخلاقي دا را چې که یو سړی سلام کوي او که نه کوي چې مونږ ورته وکړو که هغه سلام اخلي او که نه اخلي مونږ به ورته کوو په دې طریقه باندې هغه سړي یو ځلې به ضمیر را بیدار شي او مونږ سره به شریک شي خو مونږ خو که یو سړی یو غلطي وکړي نو مونږ دوه غلطۍ وکړو هغه پرېږدو نو بس زی او دغه شانتې د تنهایۍ شکار شي خلک نور له دا نه دي بګار چې هغه تنهایۍ شکار کېدو ته پرېږدي دی راښکل غواړي ځان پسې یوازې وایل ته نه دی پرېښودل پکار یو سړی دی چې هغه هم له ځي او که نه دي خو چې په هغه غم راشي نو موږ له تلل پکار دی خو زمونږ ضد او پښتو به څوک سموي بنیادي خبره دغه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هدایاتو باندې عمل هغې اسان وي چې انسان د هغه خبره ومني د خپل نفس او خواهش خبره نه مني چا چې د یو مؤمن نه تکلیف لرېږه من کرب الدنیا د دنیا په تکالیفو کې نفس الله عنه قربتا من کرب یوم القیامه د ده نه به الله لرې کي یو مصیبت د قیامت د ورځو د مصیبتونو نه د اخلاص فایده دغه ده یو سړی که ښه کوي او که نه کوي یو سړی که چا تکلیف کې امداد کوي او که نه کوي دغه سره زمونږ کار نشته دی زمونږ کار دې سره دی چې الله ماله په آخرت کې اجر راکړي نو دا هغه چاته ملاویږي چا چې د یو مسلمان نه او د یو مؤمن نه تکلیف لرې کړي الله به په ده رحم کوي او د قیامت په ورځ به د نه تکالیف لرې کوي نو دا د نن نه تهیو کوي چې زه به کم سے کم د یو مسلمان تکلیف کې د هغه امداد کوم په دې عملو کې وښیه عملي طور ما سره لګي یا نه لګي ځان له خبره نیکی د دې لپاره نه چې ما ته څوک جواب راکړي نیکی د دې لپاره چې زما رب زما نه رضا شي نو بیا فرمایل من یسر علی مسلم معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة او چا چې نرمي وکړه اسانتیا یې راوسته په یو تنګ دست نو الله به په هغه باندې اسانتیا راولي په دنیا او په آخرت کې یو سړی تا له قرض ورکړی دی او ته پوهېږې چې دا تنګ دست دی نیټه دې هم پوره شوې ده نو لږ نور ټایم ورکړه اسانتیا وکړه ورسه ټیک ده ستا حق دی او ځان له مسله ده خو دې حدیث کې د حق مسله نه ښیي دی کې د آخرت د اجر خبره کوي او د آخرت اجر او د دنیا سانتیاګانې الله هغه چاله ورکوي څوک چې د یو تنګ دست سره نرمي وکړي دا اخلاق موږ ته څوک نه ښیي زمونږ اخلاق خدای چې چا باندې حق دی په زور یې دی واخله هو واخله دی ټیک ده حق دی ستا هغې نه انکار نه کوو موږ خدا حدیث تا نه دی اورېدلی چې چا یو تنګ دست ته نرمي وکړله نو الله رب العزت به هغه سره په دنیا او په آخرت کې نرمي وکړي مونږ دا نه وایو چې ستا حق نه دی ستا حق دی لیکن که سړی هغه حق خپل قربان کي او نرمۍ سره پیش راشي یا هغه څیز هغه ته معاف کړي
داسې ډېره حدیث تر یو حدیث کرا دی چې یو نیک بنی آدم خو نو بار کې خلک په دې سيزونو پوهېده چې تنګ دسته به یې کتل د چا لاس به تنګ و څه به یې ورکړي نو بیا به یې هغه سره نرمي کوله او چې چا سره به نه و نو هغه ته به یې پرېښودل چې ځه تاجر و آخرت کې چې هغه سره حساب کتاب وشي نو حدیث کې راځي الله به وایي دی بس پرېږدې تجاوز ته وګیا تجاوز اروے کې زیاتی ته نه وایي تجاوز دی ته چې تو سره حساب کتاب نه کوي پرېږدې یعنی دا سړی دی دغه شان دی بې حسابه بغیر د څه تکلیف نه جنت ته په دې لړ شي چې الله به فرمایي دی ولې ما نه لوی سړی دس چې د زما بندگان معاف کول په غلطو باندې قرضونو باندې یو څه باندې بل څه باندې نو زما خو کار دارې زه ارحم الراحمین یم زه به خامخا دی معاف کوم دا زمونږ اخلاقو کې نرمي راولي که سړی مطالبه د خپل قرض کوي نو په ښه طریقه دی کوي لږه سختي نه کوي د دې فایده دا ده چې الله به د سره نرمي وکړي مونږ د الله د نرمۍ قایل نه یو مونږ وایو چې نه بس زما پیسې دي خوړلي دي داسې خلکو ته معاف کول شروع که نه بیا ګوره چې ستا څومره کارونه کېږي او وړو وړو خبرو باندې خلک سختی نه کوي پرېږدي خو د هغې فایده دا وي چې الله په دنیا کې او په آخرت کې انسان ته اسانتیاګانې ورکوي دا آسان علاج دی چې معسر دی تنګ دست دی ته پې اسانتیا راوله او که صاحب استطاعت وس ته رسي نو قرض ورته معاف کړه زمونږ خلک څه وایي دي دا خلک بیا خوند اخلي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوهېده ته قلقلا خانې پوهېږي د هغه طریقه ښودلې ده د خپلې تجربې ځان سره کېږي د الله اسانتیا راوستل دا هسې نه کېږي دا په دې وجه کېږي چې دې سړي تکلیف برداشت کړی دی په زړه یې ګټه یخې ده نو ځکه دله الله اسانتیا ورکړه خلک به کوي روانې لیکن کم سړی چې سم دی نه هغه له پکارداري چې هغه سمي که زم یو سړي ته د کنځلو په بدل کې کنځلو کوم نو په ما کې او په هغه کې څه فرق ده خلک دې ته نه ګوري هر سړی هغه هغې ځای ته راځي کوم دی چې سپی او ځناور ولاړي خپل انسانیت ته روک شي ته انسان یې ته دین نه باخبره علم درکشته دی پوهه درکشته دی نو که تا نه یو سړي حق و نو ته ترې مه وه هغه نه پوهېږي ته پوهېږي نو زمونږ یو سړي ته که ته ووایي چې ته جاهل یې بېدینه یې ناخفه شي خو که بل سره د بېدینۍ کار کوي د جهل هغې ته نه ګوري زه څه کوم دا غلطي ده زمونږه چې د یو څو پیسو دپاره مونږ د خپلې مرتبې نه ځان راوغورځو دا کمزوري ده معسر تنگ دسته ټایم ورکول پکار دی وخت ورکول پکار دی او که سړی صاحب استطاعتي نو پکار دا چې اسیز ورته پرېږدي ومن ستر مسلما ستره الله تعالی فی الدنیا والآخرة او چا چې په یو مسلمان پرده واچوله مسلمان د اسلام مجلس کې ناست دی هوا ته خارج شو باد ته لاړل پښتانه په دې بد ګڼي که نه عرب په هم بد ګڼل دیم د بد ګڼلو څیز نو پکار دی چې انسان ځان ناجاڼه کړي بل څه خبره شروع کړي او هغې ملګري ته دا شو کړي چې زه پوه شوی نه یم چې څه شوي دي پښتانه خو سړي خبره ټیز ګټې ته ناست چې حال ویم ګورې نو په هغې د فایدې واخلي دا څنګه مسلماني ده یو مسلمان کې د کمزوري ولیدله نو ته مهرباني وکړه غاړه ته ډولکې مه اچوه چې چغې وایې چې پلان کې دا عیب دی اصلاح یې کوې اصلاح یې وکړه دا خبره څه کمزوري پکې ده کښېنه ورسره مشر ته ووایه هغه سره کېنه په بل څه طریقه باندې هغه پوهه لیکن د چا شرمول او د چا عیب ښکاره کول دا د مسلمان کار نه دی دا غلطه خبره مسلمان به ګناه کوي دا نه چې نه کوي په ډېرو ښو معاشرو کې ګناهونه کېږي لیکن د هغې پرچار په دې نه کېږي چې خلک پوهېږي په دې
چې زه ولې یو سړی وشرموم. زموږ د خلکو مزاج دا دی به ګرځي دی پسې چې کم ځای به عیب ګورم او زما نظر کې به راځي او زه به هغه په سپیکر خیم خلکو ته. دا ډېر لوی جرم دی. په مسلمان د پردې اچولو څه فایده ده؟ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي من ستر مسلمن، چا چې په یو مسلمان پرده واچوله د هغه د څه عیب نه خبر شو، ستره الله تعالی فی الدنیا والآخرة، الله په ده باندې په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي. یعنی د مسلمان عیبونه ښکاره کول جایز نه دي، بلکې د هغې پټول پکار دي. هغه د خلقو نظر کې سپک راوستل دا ګناه دی، دا مه کوه. فایده به دا وي چې تا باندې به الله په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي. دا کم خلک چې د نورو خلکو پردې اخلي د دې خپله څه حالي، د هغې لږ دننی حالت چې تا ته معلوم شي تا ته بیا پته ولګېږي. انسانانو کې دا څوک نه چې د هغه نه ګناه نه کېږي، د هغه نه غلطي نه کېږي. انبیاءو نه وروستو انسانانو غلطۍ کېږي، څوک قصدن عمدن غلطۍ کوي، څوک ارادتن کوي، څوک بې ارادي کوي، څوک ښکاره کوي، څوک پټ کوي. خو مسلمان له دا نه دي جایز چې هغه د چا د غلطۍ نه خبر شو د هغې تشهیر دې کوي، پټه خبر. او فایده یې دا ده چې ستره الله تعالی فی الدنیا والآخرة. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې کې وکړه چې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترک الجمیل. یا الله زمونږ عورات پټ ساتې، زمونږ شرم او حیا وساتې. وآمن روعاتنا او زمونږ عزتونه امن کې واخلې، خپل امن کې زمونږ عزت خپل امن کې. واسترنا بسترک الجمیل او مونږه په خپل جمیل ښایسته پرده باندې پټ کې. مسلمان شرمول جایز نه دي، تاکہ عیب ولید نا پټ کا. دا مطلب نه چې اصلاح مه کوه، اصلاح وکړه. زموږ خلک اصلاح نه کوي، شرمول کوي. ډېر خلک دا چې دا خپل کمال ګڼي، خبر خو نه یې که نه بېګا دا چل شوی دی، دی وایي دا ما کمال وکړو، دا کمال وکړو، دا عیب دی پتا کې. د مسلمان عیبونه ښکاره کول ګناه دی. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. یو سړی راغی تا سره کار دی وکړه والله، فایده به یې صحیح الله د بنده په امداد کې لګیایي تر کومې چې یو بنده د خپل ورور په امداد کې لګیایي. ته چې د بل خدمت کوې نه الله وستا خدمت کوي. بعضې خلقو سره څه فن وي څه هنر وي الله ورکړي، په هغې د هغه پیسې میسې نه لګي، وخت مخ پرې نه لګي، هغه له پکار داري چې د خلکو خدمت وکړي. د دې فایده به دا وي چې الله ورته د خدمت کې لګیایي. زما او ستا به څه خدمت وي؟ هېڅ نه دی. او چې کله سړی خدمت وکړي د چا نو الله وي د ده امداد زه کوم. ځکه د حدیث اول کې تا ته ما ویلو چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، او دا فرمان هغه د ځان نه دی ویلی، دا د الله خبره ده، هغه ته یې کړې ده. نو موږ د چا خدمت مدمت ته نه یو تیار، ولې د پلانکي کنډر کې ناست یم، ولې داسې یم او دلاسې یم. نه خدمت کې خو خدمت کوي. چا چې د بل خدمت نه دی کړی هغه همیشه فل سټاپ ولاړي، مخکې نه ځي. هغه خلک مخکې ځي چې هغه عون کوي، اعانت کوي د خلکو. ومن سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. لیکن د علم فضیلت بیانوي. اوس یو سړی چې په یو لار روان شو، داسې لار چې په هغې کې علم تلاش کوي، د علم په لار روان دی، طلب د علم کوي، قرآن زده کولو له لړ، حدیث زده کولو له لړ، چاته حدیث ښیي چاته قرآن ښیي، تعلیم او تربیت کوي. د دې فایده به صحیح خلک خو یې څه میلاویږي که نه؟ دا میلاویږي چې سهل الله له به طریقا الی الجنه. الله به ده ته په دې باندې د جنت لار اسانه کړي. د دینی علم په حصول باندې او د دینی علم په ښودلو باندې الله د جنت لارې اسانه کړي. که ماله څوک پیسه راکوي او که نه راکوي، دې سره زما کار نشته دی، او نه زما د خدمت دغه صله ده. د دینی علومو د خدمت صله الله ورکوي.
هغه بدله الله ورکوي. چې کله الله ذمہ داری اغسته را نو مخلوق کاغي سو ورکي او کنه ورکي هغه ته نه دي قتل پکار. ورپسې ټوکړه کې د ذکر کمالات خي ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله او نجم کی یو قوم په یو کور کې د الله د کورونو نه یتلون کتاب الله چې د الله کتاب لولي ويتدارسون بینهم او واپس کې داغه درس او تدریس کوي الا نزلت علیهم السکینه مگر پاغي باندې سکینه نازلې. څه مطلب ده؟ بیت من بیوت الله جمعتونو ته وي چې کله خلک په جمعتونو کې جمع شي نه سره پاره جمع شي غب شپ لنا یتلون کتاب الله چې د الله کتاب لولي قرآن لولي حدیث لولي تعلیم او تربیتی ويتدارسون بینهم او دا په آپس کې د درس او تدریس کوي نو نازلی په دی باندې سکینه آرام پرش الله زلونو کې تسکین پیرا گئی. ایو حدیث کرا دی چې صحابی قرآن مجید لستو هغه وی زما اسو ناغه به ټوپونه وال اسوا ټوپونه وال کله چې ما قرآن بس کو بیا اس ټوپونه وال بند کړل شپې وخت صحابی سار رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې یا رسول الله بیگا ما قرآن لستو زما ساروی ما سره تړل او به ټوپونه وال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تلک السکینه دا سکینه دا ملائکو راغلی استا مجلس ته ستا اس واغلی دل نو داغی نه واغی یریده ټوپونه ویوال خلق داوی چې ملائک دراشي او په مونږ دي د الله د رحم سوریو کی نو دا کم ځای ملاویږي دا د قرآن مجید د درس او تدریس په مجالسو کې د حدیث د درس او تدریس په مجالسو کې خلکو دې نه سم مراد واغستو یو ځای جمع شي نو پچغه و ذکر شروع کی نو سبا کې پاسه غړي پچا باندې چې کم دی نو جذب راشي لیوانتوب راشي عجیب عجیب حرکتونه کوي. ته دې حدیث کدا مطلبي نو یو مثال د سوګو خي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غملګرو په دې طریقه خلق جمع کړو او غیره ذکر کړو دا بدعت ده. صحابه کرام دا طریقه نه اغي بشک مجالس ته یوځای کی کما حدیثو کې چې ذکر لفظ دی دا غیره مطلب دا دی حدیث دا غي تفصیل کوي چې یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم دا نه وی چې یو ورته وی چې لا اله الا الله وای ټول لګي لا اله الا الله وای اوس ټول بدعت او کې اختیار ځای دی بس خپل شرم نه پری دی دا بدعت ده. د حدیث مطلب دا دی چې کله انسان د الله د کتاب ذکر کوي اغللی یا یتدارسون به بینهم یو لګیا دی نور هغه ته وګ دی نو پدې سکینه نازلېږي وغشیتهم الرحمه او دی د الله رحمت پټ کړی دی ملائک پدې باندې وحفتهم الملائکه او ملائک پدې باندې خپل وزر خوري. دا واړه مجالس نه دي موږ د باندې مرګري وي چې خلک درس ته نه کینی زه هم نه کینی زما ته تاوان ده موږ تاوان نه کیږي تاوان دای خلکو کیږي چې په خپل غفلت کې لاړ زمونږ خو هیڅ نقصان نشته موږ یو کس ناسي که دوه ناسي که 200 ناستي او که 2000 ناستي او ما خبره ده کوي دا ځان له تاوان وي د دې مجالسو نه محروم پادش او دې بل فایده دارا چې ذکرهم الله فی من عنده الله د ذکر وکي داغه ملائکه سره کم چې هغه سره دي بعض ملائک الله ته نږدې دي کم بندگان چې داسې درسونو کې ناست وي د قرآن او د حدیث درسونو کې تعلیم او تعلم درسونو کې نو الله داغه سړي داغه خلق و ذکر خپل ملائ اعلی کې کوي هغه لوی مجلس کې وکړي چې دې کې زما فلانه بنده ناست یو بندا چې نطفه نه پیدا وي د اوس خاص چیز نه یا هغه د خاورې نه پیدا وي او الله دا هغه نوم واخلي دا هغه لپاره لږ سعادت دا انسان سوچ نه کوي موږ څه کوو درس او تدریس ته وسله ورکه کنه سړي بده نه غواړي دا خلک چې الله دې مال عزت او احترام راکړي
خدا خو هغه څوک کوي چې د هغه کې ایمانی جذبه وي، هغه پوهېږي په دې باندې چې دا حدیث صحیح دی او دې کې زما رسول ما ته ګپ نه یې لګولی، ما ته د الله پیغام را رسولی دی. ته چې کوم ځای د قرآن درس وینې، د حدیث درس وینې، 10 منټه هلته کښېنه، هغې به تا ته فایده وي. ځکه چې الله رب العزت د کم بنده نوم اخلي که نه، هغه د کافرانو نومونه نه اخلي، هلته کې ملای اعلی کې هغه د نیکانو نومونه اخلي. دا د انسان دپاره یو لویه کامیابي، لویه خوشبختی، نیکبختی او سعادت دی چې الله رب العزت د ملایکو په مخ کې د هغه تذکره وکړي. دا وړه خبره نه ده، خو عزت باندې عزتمن خلک پوهېږي، بې عزته خلک په عزت نه پوهېږي. په دې څیز هغه خلک پوهېږي چې هغه عزت پېژني، چې څوک عزت نه پېژني په دې نه پوهېږي. ومن بطا به عمله لم یسرع به نسبه، او دې کې یو لوی بت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماته پاش کوي. دار سړي خیال لارې چې زه به جنت ته ځم، ولې زه فلانی یم، پیغمبر نوسی یم، د ملا صاحب زوی یم، د پیر صاحب زوی یم، په دې سړی جنت ته نه ځي. من بطا به عمله، کم سړی چې خپل عمل رستو کو د جنت د تلو نه، لم یسرع به نسبه، د هغه نسب تلوار نشي کولی په هغه د جنت ته تلو. سړی جنت ته په نسب نه ځي، په رشته باندې نه ځي. جنت ته چې ځي د هغې بنیاد چې کوم دی هغه دی د انسان خپل نیک عمل. پلار نیکه نه سنډوي خلک، زما پلار داسې و یا زما نیکه داسې و. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ډېرو نږدې خلکو نومونه اخیستي وو، نو په آخر کې د سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها نوم واغست، دا کشره لور ده. نو فرمایي یا فاطمه انقذی نفسک من النار ما لک من الله من شیء، فاطمه خپل ځان په خپله د اور نه خلاص کړه، زه تا د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. دا زمونږ خلکو خو عجیبه خبره کړې، دا پلانې جي دا ښه خلک دی، څنګه خلک دا جي سیدان دي. زه منم چې دا سیدان دي، خو د خپل عمل څه دی. د الله په دربار کې یو سړی په دې خلاصېږي چې زه سید یم، زه میا یم، زه د ملا صاحب زوی یم، زه د شیخ الحدیث زوی یم، زه د شیخ القرآن زوی یم، زه د پیر صاحب زوی یم، دې څوک نه خلاصېږي. دا مطلب نه چې مونږ نسب له اهمیت نه ورکو، نسب اهم دی، لیکن آخرت کې د نجات باعث نسب نه دی. آخرت ته هغه سړی جنت ته ځي کم سړی چې د الله او د رسول د رضامندیا کوششونه وکړي. په دې حدیث کې ډېر هدایات دي، بالخصوص هغه هدایتونه چې د هغې تعلق زمونږ اخلاقي څیزونو سره دي، د یو بل بېعزتي نه کول، د چا تکلیف کې د هغه امداد کول، مسلمان باندې پرده اچول، دا بنیادي خبرې دي. او دا کمې چې سړی دی د قرآن او د حدیث درسونو کې نه کینی، دا کمې لرې کول پکار دی. تا بل ځای کې ولید او ټایم 10 رشته دی، هلته هم کښېنه 10 منټه کښېنه، خیر دی. په دې کې فایده دا را چې الله به پتا باندې سکینه نازلېږي، رحمت براشي او الله وستانوم هلته کې ملای اعلی کې وږي. الله چې د چا نوم واخلي اړوکه سړی نه وي، هغه ډېر لوی سړی. اقول قولي هذا استغفر الله.